بل عزتمندو یو اهم مسله دا او دی کې یو پوینټ دی پاغي باندې ځان پویول دي یو نقطه بعض وخت کې څوک چاله کارو کې مزدوري ورته پاتې شي مزدوري مثلا وکیل چاله کې اسو کو پیسې پاتې شوي لانی دی ورګړي دربکم صحیح شو یا چاله د ټینټونو د واده خادي کار کړي دي مثلا دا شادي حال والا دي تاله زیدر کو لکه 1.5 لک روپۍ 2 لک روپۍ باندې بقایدی تورته دربکم لانی دی ورګړي یا د بل خدمت ډاکټر د علاج کو تابانی پیسې پاتې دي چې کوم کې خدمت راځي سرویس تا شی د باندې نه خرڅ کړي سکارې د لکړې دي یا مثلا پراپرټي والا د چاله زی خرڅ کړي دي دغه پراپرټي پیسې په پاتې دي هغه خپل یا کمیشن کار دی چاله کار کړي کمیشن په پاتې دي یا بعضی کمپنیانی مختلف کارونه خلکو لکه سرویسز کوي او هغه ته خلک بعضی کسانو سره هغه قرض وکي بس بیا ورته هغه ډډاو لګي پیسې ولا پارام ورکي لګي نو دی پیسو باندې زکات شته کنه یا یو سړی د تاسو سره مزدور دی او تورته ورو کال پس بدله تنخواه در کوم فعل ما سره نشته نو تاسو چې تنخواه جمع کیږي مثلا 50000 روپۍ دغه د میاشتې تنخواه ده نو د 12 میاشتو 6 لک روپۍ شوي نو آیا دا مزدور به د 6 لک روپو زکات ورکي کنه ورکي یا دا کمپنی چې کوم سرویس پروواید کړي دي او داغي پیسې پاتې دي پچا باندې کلاینټس باندې گاکانو باندې د دې پیسو زکات شته کې نشته اهم مسله نو پدې کې عزتمندو په داسې شیزونو کې اجرتونو کې چې د سرویسونو چاته پاتې پدې کې زکات نشته ځکه هیڅ پته نه لګي چې تعالی را رسی او کنه را رسی او دربې کې او که دربې نه کې نو د دې وجنه د داسې کستا چا باندې تنخواګانی پاتې وي او هغه لکونو روپۍ مستا په چا باندې پاتې دي خو چې تر څو پورې درکړي نه دي نو تا باندې د هغې زکات نشته یا د شادي حال پیسې د په چا باندې پاتې دي نو بس تا باندې هغه شادي حال والا باندې دغه پیسو زکات نشته یا د وکیل په چا پیسې پاتې دي نو دغه بینی دي ته ویل کېږي د اجرت پیسې نو د دې زکات نه وي عزتمندو نو دا اهم مسلې